الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. زما خبرونو اوریدونکو د مرض په حواله سره خو به موږ دا وایو چې مرض یقینا دی او خلک متاثره کړي هم دي. کسان خو هر طبقه کسان متاثره کړي دي، یو طبقه هم نه ده پرېښې، که هغه سرمایه‌دار دی، که هغه دیاړیدار دی، که هغه جومات دی او که هغه مدرسه ده، هغه ټول متاثره کړي دي. حکومتي سطح باندې خو موږ اشتهارات ډېر ګورو او دلته کې بالخصوص د تور میره کې دلته خو هغه احساس پروګرام په حوالې سره چې هغه د مخکې نه یو بېنظیر انکم سپورټ پروګرام هغه چلېدو، په هغې کې څه که دا ووایو لږ رد و بدل او کم زیات کړی دی، هغه څه ناڅه چلېدلی دی. د هغې نه علاوه بل داسې موږ څه کارروایي نه ده لیدلې. جمعیت علما اسلام هغه خو چې کله د کرونا خبره راغله نو د قاضي جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب د هغه مکمل حکومت خلاف یو منظم تحریک چلو، هغه مکمل ختم کو. حکومت ته هغه د خپلو ورکرانو د خدمت هغه پیشکش هم وکړو ضلعي سطح باندې، او د جمعیت علما سره الحمدلله یو منظم انصار الاسلام په شکل کې یو تنظیم موجود دی او هغوی ښه یو منظم کار بالخصوص تاسو چې دې نه مخکې کوم ځای نوم واخیستو د منګا درګۍ چې هلته کله دا شی شروع شو نو په هغې باندې خو ډېره راټیټه شوه، بلکل بار وتی نه شو، مکمل کرفیو والا نظام شو هلته. نو د جمعیت علما اسلام واحد هغه جماعت دی چې هغوی دغه ټول منګا ته تقریبا بړومبي ځل باندې 300 پیکجه هغه ورسول او بیا په دغه رنګ په تسلسل سره پکې الحمدلله لګیا دي، تر اوسه پورې لا لګیا دي. خو د جمعیت علما اسلام چې کوم رضاکار وو نو هغوی دا شی لکه داسې خالص لله فی الله چلولی دی. که هغه د نن زمانې سره چې کوم شی هغه تعلق لري چې هغه سوشل میډیا دا په هغې ورکول دي او هغې باندې اشتهارات دي، هغه شی ډېر نه دی کړی. بهرحال بعضې وخت کې شوي وي یا خو عام طور باندې خلکو سره موبایل وي، که یو سړي خوښه نه وي هغه ترې وکړي نو هغه شوي هم دي. خو لکه هغه باقاعده په منظم طریقې سره اشتهارات نه دي کړي او خپل خدمت یې الحمدلله هغه کړی دی. او زموږ خپله دلته هم الحمدلله کوم زموږ خپل وسي کوم کسان موږ ته معلوم وي چې یاره دا کسان هغه ډېر زیات متاثره دي، خپل علاقې باندې سړی پوهېږي، هغوی سره الحمدلله هغه موږ څه پټ او څه ښکاره کړي دي، لګیا یو سره. د لوسو په حوالې سره خو الحمدلله موږ چې د دې علاقې دپاره د نارسپینه څه کړي دي زه یم چې به بل چا نه کړي. هغه په هر شکل کې موږ ته کارونه راوړي دي، د پلونو په شکل کې هم ترې راوړي دي، د روډونو په شکل کې ته موږ راوړي دي. باقاعده یو څو کلي هغه داسې وو چې هغه موږ بلکل ماډل جوړ کړی وو. د خاص کر دغه کلی دی شمندروس کلی دی، دغه رنګې مخکې بره ډګر دی، دې کې بیا یو روډ چې کوم دی هغه د دې ډګر نه تر د دې ګنجانو کلي پورې هغه تاله روډه پورې دا خو دې نږدې نږدې ځایونو کې موږ دا کړي دي. بیا هغې سره د سکولونو چې کوم دی هغه ماشومانو دپاره بیګونه وو، د هغې سره کاپیانې پنسل چې کوم د هغې دغه وو هغه هم الحمدلله په هغه وخت سره کړي دي. او د هغې نه پس بیا موږ هم لږ کوی نورو کارونو کې دغه شو نو کوی فی الحال لږه دغه شته دی. او اوس والله علم چې څه وجه داسې دغه شوله نارسپي والا هم یا د دغه سره تیر حکومت کې هم داسې و چې لږ وروسته شوي وو، نور تنظیمونه لږ رامخکې شوي وو او یا به ترې موږ لرې پاتې شوي وي ځکه به موږ ته داسې ډېر دغه نه وو. نو بهرحال رابطې خو کوي، اوس هم اسلام آباد نه هم رابطې کېږي، هغه سره غالبا یو دغه زنانه د بینا ناصر نومې دی، داسې هغوی هم لکه رابطه کوي او بعضې وخت کې هغه غواړي چې کوم کسان دي موږ سره کوم ملګري دي هغه غواړي دي چې موږ دغسې کسان ډېر لېږلي وو، کوم کسانو د ټریننګ دپاره
هغې دپاره موږ ورته کسان غوښتي یو موږ له ورکړي وو نوجوانان چې کوم او الحمدلله پکې موږ دلته کې تنظیمونه دغه کړي دي بیل بیل دغه کې کلي کې ځان له ځانه لوکل تنظیمونه دي او د هغې بیا الحمدلله په خپله سطح باندې لګیا دي کار کوي. نو دې وخت کې خو موږ ځکه څه ویلی نه شو چې او د حکومت سره مکمل ها سره ها میلاو کړی چې لکه مکمل د سکول په حواله د کالج د یونیورسټي دا ټول بند دي. نو موږ هم ورسره دغه زموږ بلکې مشرانو د لومړۍ ورځ نه ورسره مکمل ها نه کړې ده چې یاره د لاکډاون سره مکمل مدرسې چې کوم دی هغه بندې شوي دي او یقینا انتهایی یو لوی تاوان چې کوم دی هغه د خلک خو نور تاوان جوړي خو د مدرسو خاص کر د حفظ هلکانو چې کوم تاوان شوی دی نو دا تاوان غالبا د پوره کېدو واده نه دی ځکه موږ ته پته ده چې موږ سره داسې ماشومان وو چې هغوی ته یو سپاره په حفظ کې پاتې وه چا ته نیمه پاتې وه داسې کسان هم پکې وو او چا پکې 20 سپارې وي. نن سبا خو ذهنونه هم هغه نه دي د انورشاه کشمیري صاحب والا ذهنونه هغه سار ویل او ماښام هیري. یقینا هغه هلکانو ته به دوباره یو ډېر زیات لوی تکلیف وي چې دوباره کېنول او هغوی موږ خو دا کوشش کوو چې یاره تاسو کورونو کې کښېنئ جوماتونو کې کښېنئ موږ له څه دغه کسان مقرر کړي ګرځي بیچاره دوی سهار لمونځ کې خپل جومات په خپل ځای کې کښېني خو دا بیا لږه ګرانه شي. نو به هر حال یو لوی عظیم نقصان خو رسېدلی دی او حکومت دې وخت کې خو زموږ خپلو دغه وفاق المدارس والا موږ ته دغه کړی دی چې یاره تاسو بند کړئ. نو د حکومت په نیت باندې به که موږ شک هم کوو نو هغه خو به موږ هله کوو چې زموږ ته خپلو مشرانو ویل چې مه بندوئ حکومت را باندې په زوره باندې بندولی بیا به موږ یو دغه خو موږ ته خپلو مشرانو هم دغه وفاق المدارس طرف نه چې کوم دی هم دغه اعلان دی چې یاره تاسو د حکومت د ماهرین چې کوم دي د هغوی د وینا مطابق تاسو خپل حفاظت هم وکړئ او د خپلو ماشومانو حفاظت هم وکړئ چونکې موږ ته د خپلو ماشومانو حفاظت هم هغه عزیز دی موږ خپل بچي دي ټول نو د هغې د وجې نه موږ دغه لاکډاون سره چې کوم دی مدارس چوټي کړي دي او انشاءالله تر څو پورې چې راته علماو ویلي بس هغې پورې به چوټي و چې کله هغوی ویل چې بس ختم بیا به انشاءالله ختم. مسایل خو الحمدلله دلته کې که دا ووایو چې یاره ډېر نه وي خو ډېر هم د دې مسله دا وي چې دلته موږ د MNA MPA داسې ډېره غاړه نه ږدي کار ته او وجه دا وي چې د دې ځای په نسبت باندې بازار کې اوټ ډېر وي هلته لږ کار باندې ډېر خلک راضي کېږي دلته چې کوم دی په ډېر کار باندې لږ خلک هغه چې کوم دی راضي کېږي دې وجې نه ډېره غاړه نه ږدي د سړکونو په حوالې سره دغسې الحمدلله کله د MMA دلته حکومت و نو موږ پکې د تاسو چې کوم روډ باندې رالی دې وخت کې دغسې موږ پکې الحمدلله ښه مضبوط کارونه کړي دي هغې پسې به موږ نښتي وو او که موږ دا ووایو چې موږ خپل ذاتي کارونه ته یو هم نه دی غوښتی یو بلکل ګینې بعضې کسان چې کوم ورکران یي هغه بیا خپل ذاتي کارونه او نوکریان یې ما ته الحمدلله 2008 کې خپله نوکري میلاو وه بغیر د دې دغه نه هغه د AT او د TT دواړه پوسټونه ما ته میلاو ما نه دي کړي ما هغه ایول ونه کړی شو نه مې کو بس خپله مې مدرسه وه دغسې نور ضروریات نو خپل کارونه موږ وروستو کړي وو او دې پسې نښتي وو دا چې کوم د ضرورت کارونه هغه هم ته الحمدلله راوړي دي او دې ټولو خلکو ته معلوم دي نو کارونه خو شته دلته ډېر زیات دي معیاره ده د ګیس که په حوالې سره وی نو خو انتهایي سخت ضرورت دی دلته خو څوک غاړه چېرته ږدي دلته دغه رنګ د روډونو په حوالې سره دغه روډ دغه یو اوس الحمدلله دغه خو جوړ شو خو نور د غیر چاپېره ځینو روډونه انتهایي ناقص دي دغه ضرورتونه پکې ډېر دي تدابیر خو موږ دغه لکه موږ خو خپله میسج کوی د خولې میسج هم موږ دغه چلو چېرې چې څه ماهرین وایي هغه کول غواړي بې احتیاطي نه ده پکار بیا چې وروستو سړی خپل ځان وایي خپله خفه یي ځان ته کنځل کوي نو د هغې نه ښه دا ده چې احتیاط وکړي او موږ له یو عملي میسج هم ورکړی دی یقینا که تاسو به کتلي مي ما څه په دې موبایل کې هم شته چې موږ د تراو کوم ترتیب جوړ کړی دی مکمل هغه غالبا چې مکمل مشهور دی چې د تراو زموږ قسم ترتیب و دا حالانکه موږ ختم هم کړی دی خو ترتیب هم داسې کړی چې باقاعده هغه 4 فوټ فاصله هم هر طرف ته ساتلې ده او دلته دا ماربل لګېدلي الحمدلله دا فوټ ال وایي چې به دا دونه فوټ دی بس هغه ناب طول هم نه غواړي هر سړی باقاعده خپل ځای معلوم شوی او باقي باریک کس په پکې راغلی هغه هم په یو طرف ته ودرو او بلکې دې جمعه کې خو ګڼم وه
او دې جمعه کې موږ ته وویل چې تاسو به یې دغه کوئ بلکې مخکې نه مې ویلي خو لکه دا دوه درې جمعې موږ یو داسې ښه ترتیب وکړو بالخصوص په دې جمعه کې انتهایي چې کوم دی تر دغه ځای پورې کسان ټول ودرولي نو موږ خو دغه عملي میسج هم ورکړی دی او هغه لساني میسج هم ورکوو چې یاره د ماهرینو د وینا مطابق احتیاطي تدابیر پکار دي کوشش پکار دی